علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال چې په لندن کې پرې قاتلانه حمله وشوه په هغه قاتلانه حمله کې نازیه اقبال ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوه نازیه اقبال خاوند جاوید بیضا په سرو سترګو باندې ژاړي د خپلې ښځې نازیه اقبال د قتل باره کې انصاف غواړي نازیه اقبال چا قتل کړه په کومه طریقه یې قتل کړه اخر ولې قتل کړه ټول معلومات زه تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د شام اوس خامخا ووهئ زموږ خال یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات د غم خبر رامخې ته شوی دی په سوشل میډیا باندې چې کله دا خبر خپور شوی دی د هغې مینوال ډېر زیات خفګان کې دي او هغوی سره بار بار رابطې کوي خو رابطه نه لګي دوستانو خبر خپور شوی دی چې د پښتو مشهوره ناموره سندرغاړې نازیه اقبال چې په پاکستان کې به زندگی کوله پاکستان کې د نازیه اقبال ورور د نازیه اقبال لور سره غلط کار وکړ د هغه غلط کار کولو نه بعد نازیه اقبال خپل ورور ته پانسي وکړه بیا په هغه غم کې نازیه اقبال لاړه د امریکا کې زندگی شروع کړله خو دوستانو اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر خپور شو چې د پښتو مشهوره او ناموره سندرغاړې نازیه اقبال په قاتلانه حمله کې په امریکا کې قتل کړې شوه خو دوستانو کو چې موږ تاسو ته دا یادګاري نه وکړو چې په امریکا کې تر اوسه پورې په قاتلانه حمله کې څوک نه دي قتل کړی شوي نه په چا باندې دماکه لوټېده نه چې بم لوټې دی نه څه حادثې رامخې ته شوي دي خو دوستانو تاسو ته یادګاري نه وکړو چې ځینې خلک پسې پراپیګنډې کوي د خپل ځان مخکې کېدو لپاره د خپل ویوز راوستو لپاره او داسې قسمه خبرونو خپرولو لپاره هغوی د خپل چینل پروموشن کوي دغه پروموشن په وجه باندې هغوی لږ مخکې لاړ شي په دې ویډیو باندې ویوز واخلي هغه ویوز د دوی څه سبب شي دوستانو موږ ټول ته پکار دي چې موږ ټول په داسې قسمه یقین په داسې قسمه خبرو باندې یقین نه ساتو په داسې قسمه خبرو باندې دغه نه کوو چې په هغې باندې بیا نور بل مسلمان ته یا بل پښتني پیغلې جینۍ ته څه ضرر رسي دغه نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله خامخا وخی زموږ خال یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام